داسې قوتونه شته چې یاره عوامي نیشنل پارټي په مخ کې راتلو باندې نه غواړي. زه په هغه پراوډ کوم چې یاره موږ خدای پاک داسې صوبایي صدر راکړی دا 18 والا 22 پورې خو د دوی په مرکز کې حکومت او بل دلته خیبر پښتونخوا کې حکومت او ټول پښتانه ټول ان پی ولی باغ باندې نظر دی او ان شاء الله چې د ولی باغ څه فیصلې د عمل خان څه فیصلې نو موږ ټول پښتانو سره ولاړو. ک پی ټی آی دا قانون دی ک آفتاب خان پارټي دا ک ان پی دا ک جے یو آی دا جماعت اسلامي دا ټول ورکر ته ټول یارانو دوستانو ته دا میسج ورکول غواړم. عوامي نیشنل پارټي خو تاسو ته پته ده چې د پاکستان د ازادۍ نه مخکې یو پارټي وه او هغه اوسه پورې داسې پارټي ده چې انشاءالله د پښتنو یو جړ دی هغه به وي او انشاءالله همیشه به وي. بل عوامي نیشنل پارټۍ په 2008 نه 13 پورې تاسو ټول ته مخامخ ته چېرې هغوی څنګه حکومت کړی و کم یونیورسټۍ جوړې کړې کم سکولونه کم لکه کارونه چې شوي وو چې هغه 13 کې نیشنل پارټۍ حکومت پرېښوده نو زما خیال چې 5 ارب روپۍ صوبه قرضدارې وه. اوس تاسو وګورئ 1000 ارب ته صوبه رسېدلې ده قرض کې نو انشاءالله چې عوامي نیشنل پارټي ده او انشاءالله چې دا به وي که خیر داسې څه قوت دي چې یاره هغوی نه غواړي چې یاره دا پښتون مخکې لاړ شي پښتون په اسمبلی کې آواز وکړي. داسې قوتونه شته چې یاره عوامي نیشنل پارټي په مخ کې راتلو باندې نه غواړي. او بل تاسو ته پته عوام ډېر زیات پښتانه چې کوم دي هغه عوامي نیشنل پارټۍ کې دي او خو دغه چې کوم قوتونه دي نو دوی مخکې نه غواړي. بل دا خیبر پښتونخوا دا نوم چې کوم دی دا هم یو ډېر غټ کار دی چې یاره دوی خپل د صوبې له یو نوم ورکړی دی نو داسې قوتونه شته چې یاره که پی کې کې چې نیشنل پارټي نه غواړي چې دا مخکې لاړ شي. دا خو داسې ده چې 13 نه والا 18 پورې خو زه بیا هم که پی کې کې د خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی حکومت او هلته مرکز کې د نون حکومت و هغه خو زه بیا هم چې ته هغوی کومه خبره کوي ټیک ته چې دوی ته حق نه دی میلاو شوی. دا 18 نه والا 22 پورې خو د دوی په مرکز کې حکومت و بل دلته خیبر پښتونخوا کې حکومت و نو هغه وخت کې دوی ولې داسې خبره نه کوله چې یاره زموږ د حق او د هغوی دوی دواړه خو یو ګروپ و که نه یو پارټي وه نو زه خو دې خبره باندې دغه ځکه نشم کولی چې یاره اوس دا د امین ګنډپور وایي چې یاره زه به دا وکړم او زه به اسلام آباد بند کړم دا دوی له هغه وخت کې په کار و چې کوم وخت کې مرکز کې د دوی حکومت او دلته او بل ما ته داسې نه ښکاري چې یاره هغوی د مرکز نه د پیسې یا خپل مراد راوړي شي ما ته هغوی باندې دومره ټرسټ نشته. ما ته ښکاري داسې چې انشاءالله دا به ښه کېږي دې نه دا اوس 23 کې دا 24 کې چې کوم الیکشن وشو دا خو ښه هلې ځلې ښه سیسټم ښه د هر څه روان و خو موږ نه پوهېږو چې یاره موږ د قوت ولې نه غواړي چې یاره د خیبر پښتونخوا کې د ان پي حکومت جوړ شي یا سیټونه والي او دې دپاره دا کول پکار دی چې بس مین داسې خبره ده چې د عوامو خدمت د عوامو سره راټولوله د عوامو مړ ژوندی کول عوام ځان ته راجوختول نو زه خو نشم ویلی چې یاره دا ولې دا پښتون داسې دی چې یاره دوی ان پي له اوټ نه ورکوي او ان پي نه خوښوي. زه خو دا د ټولو ته دا خواست کوم چې یاره مهرباني وکړئ نیشنل پارټي د پښتنو یو جړ دی ای به او انشاءالله چې را روان هم ده او مخکې به م یو بیا به وروسته مي. اختلافات خو پکې نشته زموږ ان پي ټول ورکر ټول مشران کشران ټول په یو پلیټ فارم باندې دي. تاسو که دا تیر الیکشن وکته نو ډېر په مینه راپاڅېدلي وو ورکر هم راپاڅېدلی وو تنظیم هم راپاڅېدلی وو بل دا مشران ټول راپاڅېدلي وو ښه کافي اوټ یې اغوښتی وو خو موږ نه پوهېږو چې یاره زموږ دا اوټ ولې غیبېږي زموږ دا پی کې 66 زموږ خو داسې سوچ هم نو چې موږ به دومره موږ خو دا سوچو چې یاره موږ به 30,000 پلس وټلو نو دې باندې زه نه پوهېږم چې یاره زموږ دا اوټ ولې دې ځل غیب شوی او بل دا خبره ده چې ټول ورکر ټول تنظیم ټول انشاءالله چې په یو دغه دي او هېڅ قسم اختلافات پکې نشته دي. مل ولی خان خو چې نن سبا دا کمې خبرې کوي نو زه نینم چې یاره داسې یو پښتون یا داسې یو لیډر داسې خبرې وکړي چې زما خو لکه هغه میډیا ډېر استعمالو خو لکه د مل ولی خان غوندې خبرې ما نه دي اورېدلې. بل ټول پښتانه ټول ان پي ولی باغ باندې نظر دی
او ان شاء الله چې د ولی باغ څه فیصله د عمل خان څه فیصله نو مونږ ټول پښتانه سره ولاړو او زه پاغه پراود کوم چې یاره مونږ خدای پاک داسې صوبایي صدر راکړی دی که پی ټی آی دا که نون دی که آفتاب خان پارټي دا که این پی دا که جے یو آی دا جماعت اسلامي دا زه ټول ورکر ته ټولو یارانو دوستانو ته دا میسج ورکول غواړم چې هر یو کس پارټي کوي هر څه کوي خو مهرباني دا وکړئ چې خپلو کې جنگ جګړې یار دوست لکه ځینې داسې یاره دا زما ملګري پی ټي آی کې د هغه خبرې کوي ډېر داسې مونږ هر څه کتلي زه د خپلو یارانو دوستانو ته هم وایم چې په خپلو کې کښېنئ نو د سیاست خبرې مه کوئ بلکې د سیاست خبرې کوئ خو یو بل نه پې زړه بداوی مه جوړوئ نو مهرباني وکړئ دا پارټیانې دا هر څه به تېرېږي خو لکه دا جنګونه او دا دغه دې نه ځان وساتئ نو دا زما تاسو ته دا یو درخواست دی چې د جنگ جګړو او بغض کینونه او د خپلو پاټو کې یو بل سره دغه مساته جی ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।